شیعگان یا داسې نور هغوی پکې دا ماتم کوي یا ځینې جامې پکې تورې اچوي دا سینې په څپېړو باندې وهي وعلیکم السلام یا شاته چابک باندې ځان وهي او د دې کوم شرعي دلیل او کوم صریح دلیل په دې باندې شته که نه چې کوم دا خلک کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والاربع فی امتی من امر الجاهلیة څلور کارونه زما په امت کې دا د جاهلیت والا کارونه دي او لا یترکوهن او دوی به د هغې په پرېښودلو باندې تیار نه وي دومره د جاهلیت کارونه دي یو د هغې نه الفخر بالاحساب حسب قومیت په دې باندې فخر کول والطعن في الانصاب او دویم په نسبونو باندې طعن ویل چې پلانکې زناکار پلانکې هغه پلانکې ده بل زما په امت کې به نبي صلی الله علیه وسلم چې دا یو بد صفت دی پرېښودو ته تیار نه دي چې والاستسقاء بالنجوم د ستورو په ذریعه باندې خپل قسمت او د هغې احوال معلوموله او بله نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې والنیاحه نیاحه چې ورته ویلی کېږي دا ویلونه او جړاګانې وقال النائحه نائحه دې ته ویلی کېږي چې اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نبی صلی الله علیه وسلم چې داسې زنانه کله مړه شي دغه ویلونه ډېر کوي او توبه یې نه کړي د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی په داسې حالت کې راپورته کړي چې د تارکولو کمیس به